جی بالکل دا مخال زه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان په دیره کې موجود یم چېرته چې دعا ته د هغوی خاندان ناست دي او هلته کې تعزیت دپاره د پښتونخوا او دغه شانتې د پاکستان د لرې برې نه خلک را روان دي. اعظم خان د 89 کاله په عمر کې نن 10 بجې انتقال شوي دي او 3:30 بجې به د هغه خاورو ته سپارل کیږي. د هغې لپاره د فل پروف سکیورټي انتظام شوی دی. یو اعلی تعلیم یافته شخصیت په یو شمېر سرکاري څوکو باندې پاتې شو او غټه څوکۍ چې وه د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري وه. دې سره وفاقي وزیر خزانه خو هم پاتې شوي دی او د خیبر پښتونخوا په نگران سیټ اپ کې وزیر خزانه خو هم پاتې شوي دی. د خیبر پښتونخوا دغه نگران وزیر اعلی اعظم خان په لویو کارنامه کې په 400 کې د اعظم خان سپیشل ایجوکیشن کومه اداره چې د 20 کاله مخکې د هغې بنیاد ایښودلو، دلته کې چې د 400 کوم لوی کاروباري مرکز دی د خیبر پښتونخوا غفور مارکیټ چېرته چې سپلو کاروبار کیږي هغه خو هم د دوی ملکیت دی او دغه کاروبار دلته کې وده بیامون ته ده چې دغه ړومبني د 400 یو لوی مارکیټ حسابیږي. دې سره سره د 400 خو آفتاب احمد خان شیرپو دی یا اسفندیار ولی خان دی، د هغوی خاندان سره د دوی یو لوی اړیکې وي او رشتې یې هم وي. نو دې وخت کې چې کوم په پښتونخوا کې د 3 ورځو د سوګ اعلان هم شوی دی. دغه خلک چې کوم دی هغه دغه ته را روان دي او دې وخت کې چې کوم دی نو آفتاب احمد خان شیرپو هم سره د خپل پرزن سکندر حیات خان شیرپو تعزیت دپاره راغی او هغوی باقاعده چې کوم دی نو په جنازه کې هم هغوی ګډون کوي. جی